انشاءالله همدغه شان به یو موټی کېږو او دې خلکو ته به ښایي چې په دې علاقه کې کوم د ترقیاتي کارونه شوي دي نو دا هم قومي وطن پاتې کړي دي. زه هغه مرګور ته مبارکباد ورکوم چې په دې کې شامل شو. زه هغه کسانو ته چې کوم په موضوع وخت کې ناست دي هغوی ته دا خیم که تاسو د جلود اروپ وینئ نو دا د سکندر خان شیرپور صاحب د اریګیشن په وخت کې کارنامه ده. که تاسو د حبیب بیا ډېوې او د بیموړه بابا ترمنځ د په جندي دا کوم پل وینئ یا د ګانګو او د جلود ترمنځ د کوم پیغام پل داسې مختصر کارونه زه تاسو ته ښیم چې دا غټ غټ یا تاسو د حبیب بیا دا غټ پل چې کوم دی دا ډېوې ده د تورنځو ترمنځ ترقیاتي کارونه چې دي هغه د قومي وطن پاتې دي. دا د تاسو صرف بس هغه یو څو ټکي مې په دماغ کې کېنول. که تاسو د بجلۍ په مټ کې وګورئ که د روډ په مټ کې وګورئ که د نوکرو په مټ کې وګورئ انشاءالله العزیز قومي وطن پاتې به د ټولو نه وړاندې روان وي او د ټولو نه بهترین کارونه به چې وي نو هغه د قومي وطن پاتې وي. زمونږ مشر مونږ د خدای پاک داسې راکړي دي ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپور صاحب چې هغه کله نه په سیاست کې قدم ایښی دی نو دې غونډې صوبې نه چې د غونډ پاکستان منلې ده چې هغه په کوم ځای باندې ملاس پروت دی نو هغه د ترقۍ او د خوشحالۍ د سوکالۍ لپاره د دې علاقې لپاره هر وخت خدمت کړي دي. زمونږ د شوګر میر چې دي چې کله سکندر خان شیرپور صاحب راغی او هغه په اریګیشن باندې شو زمونږ د شوګرۍ لپاره هغه میر منظور کړو هغه درینه مطالبې زمونږ را د شوګرۍ حل کړې ده نو دوی زمونږ په مسایلو باندې پوهېږي که موږ د دوی مټو شو نو انشاءالله زمونږ ټولې مسلې به الله تعالی د دوی په فضل کرم ته الله تعالی په فضل کرم ته او د دوی په لاسو باندې انشاءالله زمونږ هغه ټولې مسلې حل کېږي. مونږ پارټي خلک د هغه لپاره کوي د کارکردګۍ لپاره کوي. بعض وقت علماء کرام صاحبان یو خبره کوي بعض وخت تقریر کوي او هغوی ما سره په دې باندې اختلاف کوي. زه ورته وایم کوم سړی دې دا ثابته کړي چې هغه د جنت ټکټ ورکولی شي. جنت ته به موږ په عمل باندې هغه که امیر او که عالم دی هر سړي سره به د خپل عمل حساب کتاب کېږي. داسې یو سړی نشته چې به حساب وکړي کتابه جنت ته ځي. که په دې دنیا باندې وایي نو دا دې د دنیا د دې دنیا آخرت حساب کتاب دی. دلته به نه خلک کار غواړي که ته کار کولو والی ته پارټي چلولو والی ته به کار کې که ته کار نشي کولی نو بیا د ووټ حقدار ته نه بیا د ووټ حقدار چې دی نو زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب دی. موږ به دا عقیدت پرځون هغه ته وړاندې کوو انشاءالله. زمونږ دا امید دی چې دا ځله زمونږ سپاسالار زمونږ د نوجوانانو لښکر سپاسالار سکندر خان شیرپور صاحب چې دا ځله حل پلي د وزیر اعلی انشاءالله نو دا امید لري او دا جنوب دا شوګرۍ دا د ناز دستوري دي رومبې به دوی ته توجه وکړي انشاءالله چې څنګه ټوله صوبه کې کارونه کړي دي هر ځای کې یاد دي انشاءالله موږ به خصوصي توجه راکړئ. د دې ټولو خبرو نه وروسته زه بس خبرې په دې یو شی باندې راغونډوم. ویاسې مخکې د یاداشت خبرې سپکې دي ویاسې مخکې د یاداشت خبرې سپکې دي وخت کې د مخ ته چې راغلی در نظر بشه